أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ننني درس کې إن شاء الله العزيز سورة مائدة رکو نمبر 3 آیات نمبر 13 او 14 دو آیاتونه چې نو هغه ان شاء الله ویل کېږي. دینه مخکې هم د يهودو چې نو هغه تذکره و. الله جل جلاله ورته کچری تاسو منځ قائم کو، زکات مو ادا کړلو، زما په پیغمبرانو مو ایمان راوړو او داغو مو توقیر عزت وکړو او الله جل جلاله له مقرض حسنه ورکړو، نو الله پاک یې زبتاست تاسو ګناهونه چې نو هغه معاف کما او جنت ته مداخل کم. اوس دې آیات کې الله جل جلاله چې نو هغه فرمای اواز څنګه کېږي نه دې جو اوس دې آیات کې الله جل جلاله چې نو هغه فرمای چې د دې باندې د غلانت او د دې چې نو د سمې لارې نه ګمراه لري ولی شو، نو د هغې دپاره الله وی فبما نقضهم میثاقهم، نو دې سره چې الله پاک کم دغه میثاق او لوث کړو نو دې دغه میثاق او لوث دی نو هغه مات کو. نو چې کله دې د الله جل جلاله دغه میثاق او لوث مات کړو، الله وی مونږ دوی له چې نو هغې دنیایي سزا هم ورکړله او د آخرت سزا مو له هم ورکړله. دنیا سزا مو چې نو هغه وله دا ورکړله لعناهم، مونږ په دنیا کې چې نو هغه لعنت وکړو. مخکې و په دې سپاره کې راشي رکو نمبر 13 کې چې الله رب العزت وی چې لعنت په مونږ په داسې طریقې وکړو چې د هغو نه مو شادوګان او خنزیران جوړ کړو. کم چې ځوانان ول د هغوی نه چې نو هغه شادوګان جوړ شول، کم چې بوډاګان ول د هغوی نه چې نو هغه خنزیران جوړ شول. العیاذ بالله. وجعلنا قلوبهم قاسیه، او الله وی مونږ د دې زړونه چې دی نو هغه سخت کړلو. حدیث مبارکه کې راځي د الله د رحمت نه د ټولو نه لرې خلکو، د الله د رحمت کې د الله نه د ټولو نه لرې خلکو القلب القاسیه، القلب القاسی. الله پیغمبر وی هغه کسان دي چې د چا زړونه چې دی نو هغه سخي. بل حدیث مبارکه کې راځي مفهوم دا دی د نبی رسول الله فرمای عائشه څوک چې الله پاک د نرمۍ نه محروم کو، نرمی کوي، نرمۍ نه چې کوم سړی محروم شو نو دا سړی د هر خیر نه چې دی نو هغه محروم شولو. ذکر الله رب العزت د مسلمان صفت چې دی نو هغه ذکر کړی رحماء بینهم، دو په آپس کې مسلمان بدن نرم دل وي، سخت دل چې دی نو هغه نشي. نو الله وی دنیا کې دویم عذاب ولا مونږ دا ورکړلو جعلنا قلوبهم قاسیه، نو مونږ ولا زړونه سخت کړل. نو چې کله زړونه سخت شولو نو په هغې باندې دریم نه حسد چې دی نو هغې دا شولو یحرفون الکلم عن مواضعه، دوی بیا د خدای نه یره ورکه شوله، نو دوی به د الله جل جلاله کلام د هغه به د خپل اصلي ځایونه چې دی نو هغه به بدلولو. دوی ته به چې کوم د الله پاک حکم و، الله د پیغمبر چې نو هغه به کومه خبرو الله دوی به د هغه چې نو هغه بدلوله، په هغې کې به بیا تحریف کولو. ونسوا حظا مما ذکروا به، نو چې کله دوی زړونه سخت شول تحریف یې شروع کو. الله وی د دوی دپاره چې کومه لویه حصه وه، دوی دپاره چې کوم مقام او درجه ولو، د هغه درجه او مقام چې دی نو هغه یې هېر کړلو. الله وی ولا تزال تطلع على خائنة منهم، دا وسم په دې باندې بس نه دي، دی وسم چې نو هغه قلاریږي نه، توبه چې نو هغه نه وباسي. الله وی همیشه توبه چې نو هغه د دوی نه په څه نه خیانت باندې چې نو هغه مطلع کېږي، څه نه خیانت به بیا هم تو د دوی نه ایني.
حدیث مبارکه کې راځي چې ډېر شي چې نو هغه واقعات دي، خو من جمله یو واقع چې نو هغه نه د امام بخاری سے هم چې نو هغه نقل کړی ده. مفهوم چې نو هغه دی چې حضور علیه الصلوۃ والسلام په زمانه کې د دې چې نو هغه یو دوه قبیلې فدک او دغه علاقې کې چې نو هغه پاتې کېدی مدینه منورې سره. نو باغی کې یو اعلی خاندان او یو کمزورې خاندان. اعلی خاندان شادي شوده سړی چې نو هغه ولګېدو، د کمزورې خاندان چې نو هغه د ښځې سره چې نو هغه بدکاري وکړله. چې کله یې وکړله ده نو د دې کمزورې خاندان خلک را پاڅېدل چې مونږ کله دا کار وکړو نو تاسو خو وایئ چې د دوی دپاره رجم دی، سنګسارول دي. اوس دا اعلی خاندان خلکو کړی دی نو تاسو ولې دا مسله چې نو هغه نه ذکر کوئ؟ نو چې کله خلکو دوی نه دا کوله، خلکو بس احتجاجونه او دا چې نو هغه خبرې شروع کړي، نو دوی دې چل وکړو چې حضور علیه الصلوۃ والسلام خو خپل کسان راولېږل او په هغې کې د دوی مخکې مونږ چې نو هغه دوه درې پریشان نزول کې هلته ویلي ولو وړاندې صورت بقره کې ابن سوریه دا د فدک د ټولو د یهودو نه لوی عالم ولو. نو دوی سره شولو دوی چې نو هغه رالل نبی علیه الصلوۃ والسلام ته، خو هلته دا خبره وکړه که حضور علیه الصلوۃ والسلام په دین کې نرمي ده، زمونږ چې د یهودو په دین کې سختی ده، د نبی صلی الله علیه وسلم په دین کې نرمي ده. که چېرته زنا متعلق دغه شان څه نرم حکم و بیا به یې ومنئ. د دونه به پیم خلاص شو چې دا خو ګور آسماني پیغمبر د آسماني کتاب دی، دا خو الله پیغمبر دا خبر اوس وکړه. او که زمونږ د په شانتې رجم او سخت حکم یې نو بیا به نه منئ. دوی چې کله نبی صلی الله علیه وسلم خو لاړل دغه ابن سوریه ورسره هم نبی صلی الله علیه وسلم یې تورات راواله کولاو کې چې الله څه حکم تاسو له درکړی. دوی چې کله تورات کولاو کو شروع شو نو په منځ کې دغه آیات رجم چې نو هغه پرېښودو، مخکې هم وویلو وروسته یې هم وویلو، منځ دا چې نو هغه یې پرېښودلو. نو چې کله څنګه دغه پرېښودلو نو په دغه وخت کې عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه هغه هم موجود نو هغه ورته د خدای دشمنه دا څه کوي تا چې نو هغه غلط وي، الله رسول د غلط وي، بیا دغه تورات راواغستو په خپله چې نو هغه لوستلو اقضی چې وګوره په دې کې دغه حکم چې نو هغه موجود دی. نو الله وی لا تزال تطلع علی خائنة، دوی به بیا هم چې نو هغه خیانت دوکه چې نو هغه به کوي، د دوی مزاج جوړ شوی دی. الا قلیلا منهم، مگر لږ کسان د دینه لکه عبدالله ابن سلام او دغه ملګري. الله فاعف عنهم واصفح، تاسو یې نو هغه معافي د توکې مخ د دوی نه واړئ. ان الله يحب المحسنين، یقینا الله چې نو هغه محبت کوي د نیکي کوونکو سره. ومن الذين قالوا انا نصارى، نو ما قبل سره ربط مناسبت بالکل آسان دی. دینه مخکې هم د اهل کتاب د یهودو تذکره وه چې د هغوی خپل لوز او عهد مات کړلو، نو د هغوی باندې کم عذابونه مسلط شولو. اوس په دې آیات کې چې نو هغه د نصارو د دې ځای نه تذکره شروع کېږي، دا هم د اهل کتابونو الله وی مونږ هم د دین چې نو هغه څه کړو میثاق لوز مو چې نو هغه اغوستلو. ومن الذين قالوا انا نصارى، چې دا هغه وی چې مونږ نصارا انصار چې نصاریان یو نصرانیان یو. اوس دې ته د نصارا چې نو هغه ولې ویلې کېدل، نو تفاسیر مختلف وجې ذکر کړي دي. من جمله یو وجې چې نو هغه دا ذکر کړي ده، وایي د عیسی علیه السلام چې په کم کلي کې نو پیدایش شو نو هغه کلي نوم ناصره، نو چې کله دغه کلي نوم ناصره نو دوی بیا د هغې نه وروسته هغې کلي ته نسبت کو، نو ځان ته به چې نو هغه نصاره وي. او دویمه وجه چې نو هغې واضح ده، مخکې موږ صورت ال عمران کې هم ویلي وله چې کله چې نو عیسی علیه السلام وی من انصار الی الله، څوک به چې نو هغه زما د الله دپاره مددګار شي، نو قال الحواریون نحن انصار الله، نو دوی کې دغه سپین روب وي مونږ به د الله د دین چې نو هغه مددګار شو. نو د دغه وخت نه دوی ته چې نو هغه بیا نصاره ویلی کېدل چې ځان ته به یې دقه وي. اخذنا میثاقهم، الله وایي مونږ هم د دوی نه چې نو کلکه واده اخیستې وه، واده چې مونږ د اخیستې وه څنګه چې مخکې تېر شوه انتهوا عن التثلیث، تاسو چې نو هغه انتهوا تاسو منه چې نو هغه شی د تثلیث د عقیدې نه، تاسو دا مه وایه چې خدایان چې نو هغه درې دي. مخکې مونږ ویلو دې کې درې چې نو هغه قبیلې وي، یوه نستوریه وه، یوه یعقوبیه وه، یوه ملکاییه وه. نو موږ وایي نستوریه چې نو هغوی دا خبره کوله چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی. یعقوبیو چې نو هغه دا خبره کوله چې عیسی علیه السلام چې نو هغه به ذات خود خدای دی. او ملکایه چې نو هغوی دا خبره کوله چې عیسی علیه السلام ثالث ثلاثه دی. خدایان چې نو هغه درې دي، یو چې نو هغه عیسی علیه السلام دی، یو الله دی، او یو د عیسی علیه السلام مور بیبي مریم، او کله به چې نو هغه جبرئیل علیه السلام.
الجبه چې نه نو هغه منطق د جبه چې نه نو هغه خلق د دنیا د ټول عقل من خلق چې نه هغه الان کې دنیا د ټولو نه بدترین قمقل چې نه نو هغه خلق دي. اوس دې چې نه نو هغه چا به تاسو کو چې تاسو بیا دا خبره کوئ نو د کم توحید چې حکم شوی دی نو بیا د توحید سره نو د به چې نه نو التوحید فی التثلیث والتثلیث فی التوحید ایک چې نه نو هغه په 3 کې او 3 چې نه نو هغه په 1 کې دی. یلکه دا څنګه اوس 1 چې نو هغه په 3 کې دی 1 3 هم دی او 3 چې نو هغه 1 هم دی. نو که چا ورته 4 او 5 وېدا نه کیږي نو دا 3 څنګه کیږي بیا چې نو هغه دا کته دې سوي چې دا صحیح ده نو درې خدایان درې دي عیسی علیه السلام او الله رب العزت او د سر چې نو هغه بیبي مریم یا چې نو جبرئیل علیه السلام نو دا دې چې پیدا نه ول دغه نمخ کې نظام چا چلو دا خو اوس اې چې نو هغه 2022 دی نو دا د عیسی علیه السلام د پیدایش نه ورسته 2022 عیسوي ده کنه نو د 2022 پورې د 2000 کال چې نو هغه خدای شوزه د عیسی علیه السلام چې د دینه مخکې د سوره زمانه تیر شوی ده نو دغه دور زمانه چې دا کومه مخکې تیر شوله په دغه وخت کې د دنیا د نظام چا چلولو. بیا چې د دوی د عقیده د وای چې عیسی علیه السلام مونږ چې نو هغه په صلی کړه الیاذ بالله مونږ له پانسی ور کړی نو چې دوی وای چې عیسی علیه السلام ته الله پاک حلول کړي لکه څنګه چې ما تاسو ته یعقوب یو چې عیسی علیه السلام خدای په خپل چې نو هغه عیسی علیه السلام دی چې بیا په دغه پانسی کې بیا چې نو الله پاک بو سره وو نو کوو چې بیا خو الله پاک هم الیاذ بالله وفات شو او کدهغه نو بیا چې نو هغه څنګه ته وای چې عیسی علیه السلام چې نو هغه خدای دی نو څه د عقل نه چې نو بالا تر خبرې چې نو عقیده دا کړي الله وی دا پسه دې چې نو الله پاک دی ول کم علم ور کړو کم دین ول ور کړو عقد ير کو فنسو حظ مما ذکروا اختلاف چې نو هغه پیدا شو الله وی فاغرینا بینهم العداوه نو موږ واچو د دې په منځ کې چې نو عداوت دشمنی چې نو هغه دومره په دین باندې به هم دغه دغه درې چې نو هغه عقیده به کې پیدا شولې لوی چې نو هغه دغه اختلافونه دغه شان تاریخ وغیرہ چې نو هغه وګوري سره پاره کې لیکل نه صرف په یو سپین کې د دوی چې نو هغه 300 جنگونه شوي دي پاپس کې نو چې په یو سپین باندې دوی 300 چې نو هغه پاپس کې جنگونه کړي نو سپورې په 200 دا کړي الله وی دا دسه دا مونږ چې دغه امن چین سکون چې نو هغه مو د اوچت کو فاغرینا بینهم العداوه والبغضاء او مونږ د دې پاپس کې چې نو هغه کې نه واچوله الی یوم القیامه تر د ورځې د قیامت پورې به د دې پاپس کې دغه نه لګي. وسوف ينبئهم الله او زر دې چې الله پاک به خبر کې نو هغه دوی لره بما په هغه څه کانو یصنعون چې دوی به کول یا د نزول عیسی علیه السلام سره او یا چې نو هغه د دوی د هر یو کس د وفات سره. الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي. فبما نقضهم فسبب دما تولد دی میثاقهم خپل وعده لره لعناهم مونږ لعنت کړو په دی باندې وجعلنا او جوړ کړلو مونږ قلوبهم زړونه د دې قاسیه سخ يحرفون الكلمه چې دوی بدلولو کلام ان مواضعه د خپل اصلي زنه ونسوا حظا او دوی ير کړل لوی حصہ مما د اغنا ذکر به چې دوی ته پاغه سره نصیحت کړی شی ولا تزال او تو همیشه شوی تتلیو چې خبرداریږي بدی علا خائنتهم د دې پسنه خیانت باندې منهم لدینا الا قلیلا مگر سوا د لکسانو منهم لدی فعفو پس معفی اکړه عنهم دی توصفا او بخواړه ان الله بشک الله پاک يحب المحسنين خوخی نیکان ومن الذين اودای کسانو قالو چې ویل به ان نصارا چې مونږ نصارا عیسایان یو اخذنا میثاقهم من واغستل د دین کلک واده فنسون پس هغوی هیر کړل حظا یو حصہ مما د اغنا ذکرو به چې دې ته په نصیحت کړی شو فاغرینا بینهم العداوه نو منګ واچولو د دې په منځ کې دشمنی ول بغضاء او کینه الی یوم القیامت تر ورځې د قیامت پورې وسوف ينبئهم الله او زرد چې وبخي خبر بور کې دی ته الله پاک بما په هغه سکانو یصنعون چې دوی کول
فبما نقضهم بسبب دما تولد دی میثاقهم خپل وعده لعناهم مونږ لعنت کړو په دې باندې وجعلنا او جوړ کړل مونږ قلوبهم زړونه دی قاسیه سخ يحرفون الكلمه چې دی به بدلولو کلام ان مواضعه دا غي د اصلي زینونه ونسو او دی هیر کړلو حظا یولو حصہ مما دا اغه نه ذکر به چې دوی ته نصیحت کړی شو پای سره ولا تزال تطلع او تبه همیشه چې نو هغه خبر کېږي الا خائنتهم د الا خائنت د جنو په خیاسنه سو خیانت باندې منهم لدینا الا قليلا سوا د لک کسانو منهم لدینا فعفو پس معفي وکړه عنهم دي توسفا تر گذر وکړه ان الله یقینا الله پاک يحب المحسنين محبت کېدنی کې کون کو سرا ومن الذين دای کسانو قالوا چې ویل به ان نصارى مونږه عیسایان یو اخذنا میثاقهم مونږ واغستل د دین کلک واده فنسوا حظا پس یې کړل دی یو لوی عیسی مما د اغه نه ذکر به چې دوی ته نصیحت کړی شو پاغه سره فاغرینا بینهم العداوه مونږ واچولو د دې په منځ کې دشمنی والبغضاء او کینه الی یوم القیامه تر ورځې د قیامت پورې وسوف ينبئهم الله او زرد چې وبخي الله پاک دوی ته بما اغسا كانوا يصنعون چې دوی وکول